السلام علیکم. پرون چې کوم په پارلیمنت کې یو ډرامه روانه وه او د آئینی ترمیمونو په شا باندې چې کوم د پارلیمنت استعمالېدو او په عدلیه او په جمهوریت کومه حمله کېده هغه ناکامه شوه او هغې کې به تاریخ د هر یو کردار تعین کوي. مولانا صاحب د خلکو دا توقع نه وه چې هغه کم طریقې کار اپناو کو دا معاملات رکاو شو، خو یو بل سړی دی او هغه دی د عوامي نیشنل پارټۍ احمد ولی خان چې هغه حمایت کړی و د دې ترمیم او د هغه یو صحافیانو سره خبرې کول نو هغوی چې عوامو دپاره او پاکستاني خو ریاست ته فایدې نو موږ به ورله ووټ ورکوو. دا خبره ډېره اهم په دې ده چې اوس ته ووایه چې وزیر قانون غونته سړي ته د آئیني ترمیم ډرافت نو معلوم، نو آیا احمد ولی هغه سټډي کړی و او که هغه سټډي کړی و دا کم حمله ده په عدلیې باندې او په پارلیمنت او په جمهوریت، نو که دا احمد ولی ته پته وه نو ده بیا ولې د دې دپاره ووټ ورکو؟ ځکه چې د احمد ولی خان د کم عظیم خاندان وارث دی چې باچا خان بابا د انګریز د اسټیبلیشمنټ خلاف جدوجهد کړی او بیا یې د پاکستان جوړېدو نه پس د پاکستان د اسټیبلیشمنټ او د هغې قوتونو خلاف کوششونه کړي کوم چې جمهوریت ته او د عوامي حقوقو نه ورکولو کردارونه دي او جمهوریت ته نقصان رسوي. بیا ولی خان بابا هم ټول عمر دغه خلاف جدوجهد و د اسټیبلیشمنټ خلاف د ډیکټیټرانو خلاف او د عوامو د حقوقو دپاره ولاړو او احمد ولی خان چې څه مجبوري ده یا خو کیدای شي دا دي چې دلته خپل سیټ بایللی او بیا یې ول په بلوچستان کې د اسټیبلیشمنټ سیټ ورکو. بیا خلکو ته لږ امید پیدا شوی چې په سینټ کې یو تقریر ډېر سخت وکړو، خو په هغې وخت هم پوه خلکو وی چې دا سخت تقریر به هم د اسټیبلیشمنټ په مرضی کړي ځکه چې عوامو دلته مسترد کړی دي، نو کیدای شي چې ځان له ځای جوړي. خو پرون چې څه احمد ولی خان دی وکړه او کم حمایت یې کو، اوس نن سراپا ټول وکیلان د هغې خلاف دي، هر جمهوریت پسند سړی خلاف دی، نو احمد ولی خان د داسې ترمیم حمایت ولې کو؟ دا یو ډېر اهم سوال دی. دا زه سوال په تاسو پرېږدم چې آیا احمد ولی خان دا صحیح کول کو غلطې کول؟ کمنټ لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.